نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. مخکې اولنې کلیپ موږ بتیو کو چې د پټکی په سرولو دا پکار دي، دا د نبی اسلام سنت دی، ولهذا چې دا سنت دی داغه د پاره استدلال کو په بعض احادیث مبارکو باندې بعض آیتونو نه چې د نبی صلوات و سلام چې کوم طور طریقه د ژوندۍ د موږ او تاسو ته هغه طور طریقه د ژوندۍ خپلول پکار دي. لہذا مبارک پټکی په سر کړه په خپل تمام ژوندۍ کې موږ او تاسو ته چې کوم د پټکی په سرول پکار دي. په دغه باب کې د بعض احادیث مبارکو نه چې کوم د موږ استدلال کو د بعض آیتونو نه او دا واضح کړه چې د نبی صلوات و سلام مبارک سره د محبت دعوه کول دا دغه مبارک سره مخ کې د سنت او تابعداري پکار ده. او مبارک چې څنګه طور طریقه وا کم سیرت او هغه سیرت خپلول پکار دي. اوس په دې باب کې هغه روایت موږ راوړو چې هغه د پټکی په فضایلو باندې چې کومه ده دلالت کوي. خو د دې مخ کې دغه جرح او جوابونه کو چې کم څوک په دغه روایت باندې جرح کوي چې دا ضعیف دي کمزوري دي، دغه لپاره د مولا علی قاری د مجموع رسائل او دا غي چې کوم د جلد زمون سره څلورم دی او صفحه پاغي کې 214 صفحه ده. پاغي کې مولا علی قاری فرمای ثم اعلم انه ثبت بالاخبار والاثار، بیا په چې ثابت شوی د نبی صلی الله علیه وسلم نه په اخبار او پاسارو کې انه صلی الله علیه وسلم تعمم بالعمامه، چې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک پټکي په سر کړه مما كاد ان يكون متواترا في المعنى، و نږدې ده چې دومره روایت د نبی صلی الله علیه وسلم راغلي د پټکي په سرولو کې چې متواتر معنوي شي. نو چې کوم حدیث متواتر معنوي او متواتر لفظي وي یا متواتر معنوي، دا دوانه چې کوم دی دا بیا غجرها په دې باندې اثر نه کوي. وكذا ورد تحريضه عليه الصلاة والسلام على التعمم في الاحاديث كثيرا. یو خو نبی اسلام دومره احادیث وارد دي چې پټکي بسر کړل چې متواتر معنوي دي. دویمه خبره وای دا چې نبی صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته ډیر تحریض را کړی، موږ او تاسو په دې خبره باندې کوم دې مامور کړیو په پټکي په سرولو باندې، وای په دې باب کې ډیر احادیث وارد دي. ولو من طرق ضعيفة يحصل من مجموعها قوة طرقها إلى مرتبة الحسن. اگر چې دغه بعض روایت چې نبی صلی الله علیه وسلم په کې مونږ ته تحریض را کړه په دې چې پټکي په سروي، نو بعض روایت په کې ضعیف ولې نه دي، خدای بعض حدیث په هغه کې صحیح دي چې دا مجموعه راغونډه کې د ضعیف چې د غبل صحیح حدیث سره مرګره کې نو دا رسیږي مرتبه د حسن ته بل صحه، بلکې وای صحیح مرتبه ته رسیږي د صحیح حدیث. نو دا کمی جرح چې کړي شي دي هغه جرح جواب می درته مخ کې نو کو چې په دې باب کې ډیر احادیث وارد دي. نو کم یو حدیث په کې ضعیف دی او دا غبل حدیث په کې صحیح دی چې دا ضعیف ته صحیح سره ملګری شي نو د دې ضعف نه چې کم دغه نقصان وباسي او دغه جبیرو پټي ګرځي کم شغه صحیح روایت ورسره ملګری شي. نو لہذا او بل پکې کثرت طرق د حدیث هم راغی چې کثرت طرق د حدیث پکې راغی بیا ته مغه ضعف وزي او که څوک د مولا علی قاری هغه موضوعات کبرا حواله ورکړي چې بعضی حدیث ته موضوعي ویلي دي، داغه جواب می توکو چې مولا علی قاری ته دلته کې چې کوم دی هغه ته صحیح ویلي دي او په دې باب کې حدیث ډیر وارد دي. نو مولا علی قاری کا ال تکم یو سند باندې جرح کړی چې ضعیف ته نه غي او سند باندې جرح رااله، هغه نور احادیث چې اخو کم وارد دي خو د جرح نه خالف راته دي کنه هغه باندې حجر نشته. او رستو بد جامع صغیر د امام سیوطی رحمت الله علیه په حواله باندې هغه احادیث ذکر کو چې بکم کې د پټکی فضایل ذکر دي. او جامع صغیر کې امام سیوطی رحمت الله فرمای په اول صفحه باندې چې په دې خپل کتاب جامع صغیر کې ما هغه روایت راوړي دي چې هغه د موضوعي روایتونو خالی دي، کذاب راوی د روایتونو خالی دي. لہذا په دغه کې هغه حدیث راوړي چې هغه چانکړي حدیث دي چانکړي هغه موږ ورسو ذکر کو ان شاء الله چې پټکی په فضایل مبارکي امام جلال الدین سیوطی په جامع صغیر کې هم روایت راوړي دي. لہذا دا خدا غ جرح جواب شو چې بعضی خلک کوي چې او پټکی په فضایل باندې کوم روایت وارد دي نو څوک دا موضوعي دي او څوک ضعیف دي، دا د هغه جواب شو د مولا علی قاری رحمت الله علیه په زبان باندې. اولنې حدیث چې موږ په دې باب کې ذکر کوو چې د پټکی په سرولو باندې موږ تاسو ته امر راغلی یا به څومره فضیلت ذکر شوی دی، نو هغه حدیث د جامع الصغیر د امام سیوطی رحمت الله علیه او داغه صفحه ده 381. عبادته رضی الله تعالی عنہ روایت راوړي قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل علیکم بالعمائم، تاسو باندې پټکی په سرول لازم دي فانها سیم الملائکه، زکه دا پټکی په سرول دا د ملائکو نه خدا ارخوها خلف ظهورکم
او د دې دا شمله چې کم ده دا شاته واچوي. ګوره دا خبره هم واضحه شوه چې د پټکی په سرول خوم په کار شو موږ ته پیغمبر راغی په فضایل لري او سنت نبی اسلام دی. خدا شمله به بیا چرته اچو نو د پټکی شمله چې کم ده دا په شاته اچول کیږي. د دوانو اوګو په مابین کې بعد شملې پټکی د پټکی شمله اچول کیږي او مخه ته راچول چې کوم د پټکی شمله امام رباني رحمت الله علیه مکتوبات شریف کې فرمایي چې دا رافع سنت دی. سنت په پټکی په شمله کې دا چې دا د دوانو اوګو په منځ کې اچول کیږي او دا چې مخه ته راچول شو دا سنت اوچت کړل. لہذا مخه ته پټکی شمله راچول امام رباني رحمت الله فرمایي دا بدعت سیئه ده، دا ناروا دي، دا بنه کول کیږي. تاسو دې روایتو ته فکر کوئ. په دې روایتو کې به اکثر دا خبره هم راځي چې د پټکی شمله د شاته چول پکار دي، لہذا مخې ته راوستل دا نه دي پکار. دا روایت شو د عبادته ابن صامت رضی الله تعالی عنہ جامع الصغیر صفحه 381 نمبر 1 حدیث داش. دویم حدیث چې موږ راوړو هغه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ده. امام حاکم په مستدرک په جلد 5 صفحه 118 کې ذکر کړی دی. فرمایي ان عباس قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول فرمایل اعتموا تزدادوا حلما، تاسو پټکی وای چې تاسو غا حلم کې زیادت راشي. والعمامه تیجان العرب، او پټکی چې کوم ده دا د عربو تاجونه دي، دا د عربو تاجونه دي. ګوره دلته مونږ ته نبی رسول مبارک چې کوم امر وکړو اعتموا پټکی وای. مخکې روایت کې امر علیکم بالعمائم، پتا سو پټکی پسرول لازم دي، دا اعلی د الزام د پار راځي او دلته امر کو اعتموا امر د پار د وجوب راځي. نو کم از کم مرتبه خو ته سنتیت معلومیږي کنه. نو کم خلک چې وای چې پټکی پسرول د نبی اسلام سنت نه دي، دا عادتو دی حدیث مبارک او دغه نظر واچي د الله بنده وای دا کم طرف رواني. او که علیکم بالعمائم دا کم مخکې حدیث می پیش کو دی وای چې دا ضعیف دی. په جامع الصغیر کې امام سیوطی رحمت الله راغسته دی او هغه ما تاسو مخکې ویل غویل چې دا خپل کتاب ما د موضوعي روایتونه د کذاب راوی د روایتونه ساتل او دا حدیث می چاڼ کړی دلته ذکر کړی. او کوي چې دا دویم حدیث ضعیف ته چې اعتموا تزدادوا حلما، نو د دې باره کې حاکم په مستدرک کې فرمای هاذا الحديث صحيح الاسناد، دا حدیث کوم د صحیح الاسناد دی، صحیح حدیث دی. نو کم خلک چې یو حدیث کتل او باغې باندې یو عالم جرح کړي هغه راوړي جواب دې من جرح شوی دا دغه یو حدیث مګوره کنه د کې همت استوي چې یوازې مولا علی قاری په کې 200 احادیث راوړي دي. نو 200 احادیث مبارکه او ټول سندونه وګوره الله بنده بیا له چې کوم د دې خبره کوي چې دا موضوعي دي آیا چې کوم دا ضعیف دي ولې چې کوم د زیاته کوي سره د ځان سره. یو حدیث نبی صلی الله علیه وسلم نه او ته په وې داوم زیاته دي ځان د جهنم کې ټیکانه تیارول دي. کو یو حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم هی او ته انکار کې داوم چې کوم د خسران ذریعہ ده جهنم د تلو ذریعہ ده. الله ته موږ بچو ساتي فزان د نبی اسلام باندې خبره کول یا د ځان نبی صلی الله علیه وسلم د حدیث نفي کول دا ظلم دی، دا زیاته دی، دا غیر قتل پکار دي چې دا کم کم روایت راغلي دي. نو مولا علی قاری حواله متمخ کې پیش کړي وا چې دا متواتر معنوي دي د نبی صلی الله علیه وسلم د پټکی ثبوت. نو ته څنګه ضعیف دی؟ آیا چې کم روایت په فضایلو کې راغلي دي هغه به یو ان شاء الله الرحمن وسرازي او جرح تعدیل وسره کیږي. ایا مې دغه مجموعي جواب وکړو چې بعضې به کې ضعیف دي خو بعضې به کې صحیح دي. ضعیف چې صحیح سره ملګري شي نو هغه جبیرو ته چې کومه دی څه کوي ورکوي او هغه نقصان ترې وباسي. دریم روایت هغه چې موږ راوړو هغه هم امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په جامع الصغیر په صفحه 85 کې ذکر کړی دی. د اسامه بن عمیر روایت دی. د فرمای قال نبی رسول الله فرمایل اعتموا پټکی وهاي خالفوا على الامم قبلكم، او د مخکینو امتیانو څخه کوي داغي مخالفت کوي، داغي مخالفت کوي. ګور دلته بیا نبی اسلام امر کو چې پټکی وای امر د پاره د وجود چې خالی عن القرائن. بیا په نبی اسلام امر راغی دویمه خبره په نبی اسلام دا فرمایله خالفوا على الامم قبلكم، د مخکینو امتونو سره کوي مخالفت کوي ځکه غوي په پټکی نه وهل. دا حدیث د جامع الصغیر شو. په دې جامع الصغیر باندې فیض القدیر د علامه مناوی شرح لګیدل ده. علامه مناوی په فیض القدیر کې په دې حدیث باندې فرمایي انه حدیث حسن لغیره، دا حدیث حسن لغیره دی. علما په دې خبره پیږي نو ورته حدیث هم چې کوم د مقبول شو صحیح. دا رنګي بل حدیث پاک چې موږ په دې باب کې راوړو هغه حدیث هم د جامع الصغیر د امام سیوطی رحمت الله علیه د صفحه 351 دی. ابن عمر الله عنه حدیث ته فرمای ما د نبی صلی الله علیه وسلم واوریدل چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې که صلات فرضی وي او که صلات نفلی وي په امامي شریف سره ادا کول تعدل 25 صلاه بلا امامه، دا یو موږ په پټکی سره ادا کول که فرض موږ دی او که نفل موږ دی دا برابرېږي
بغیر د پټکی د مانځنه د 15 مانځون سره، یعنی په یو مونږ چې په پټکی سره وکړي شي او 15 بغیر د امامین وکړي شي دا سره برابر دي په ثواب کې. یو مونږ سره د پټکی نه ادا کول او 15 مونږونه بغیر د پټکی نه ادا کول دا سره په ثواب کې برابر دي. ګوره پټکی سره مونږ ادا کول څومره ثواب شو، 15 درجه په الله تعالی چې کوم ته درکړي دي. او بیا فرمای یو جمعه په پټکی سره ادا کول تعدیل 70 جمعه بلا امامه، دا برابر دي د او یو جمعه سره چې بغیر پټکی نه وشي. یو جمعه پټکی سره کول او یا جمعه بغیر پټکی نه کول د دې دوه ثواب برابر دي. جامع الصغیر کې امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه ذکر کړی 351 صفحه کې، دا څلورم حدیث. ګور دې کې څومره ثواب پیدا شو چې دا یو پټکی سره مونږ کول فرضي مونږ یا نفلي مونږ دا په 15 درجه ته بدلیږي. یو جمعه د یو پټکی سره کول دا ته په یو پټکو سره جمعه سره چې کوم دی بدلی دا یو جمعه ثواب ته الله درکړي. پنځم حدیث په دې باب کې چې کوم دی وارد دغه هم د جامع الصغیر د امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه صفحه چې کوم دی دغه 308 د جابر رضی الله تعالی عنہ روایت ته نبی رسول الله فرمایي رکعتان بامامتين خير من 70 ركعه بلا امامه. دو رکعات مونږ دا د پټکی سره غوړه دی د او یو رکعات مونږ چې بغیر د پټکی نه وکړي شي څومره ثواب شو پکې ادا په فضایلو کې رااله. شپږم روایت د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها ده چې دا هم جامع الصغیر کې امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په صفحه 131 کې راوړی. مبارک فرمای ان الله وملائکته يصلون على اصحاب العمائم يوم الجمعه، بشک ملائک او الله تبارک وتعالى نو الله تبارک وتعالى خصوصي نزول د رحمت کوي او ملائک چې کم دی اغا دعاګانې د استغفار غواړي اغا چاله را چې اغي په ورځ د جمعې باندې پټکې په سر کړې وي او د جمعې د امونز په پټکی سره وکي. نو ګور الله تعالی په خصوصي رحمت خپل نازلای او دغه رنګ فرشتي ته چې کم دی د استغفار دعاګانې غواړي اغا چاله را چې اغا د جمعې مونږ د پټکی سره کوي. نو څومره لوی ثواب شو. دا جامع الصغیر کې امام سیوطی راوړی دی په صفحه 131 باندې. دا